نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ښځې 15 صفات ذکر کړي دي. 15 صفات چې دا 15 صفاتونه په کومه ښځه کې دا بهترینه ښځه ده په مخ د ځمکه باندې غوره ښځه ده. یو صفت په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړی دی وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ کو چرته دا خاوند د ښځې ته څه خبره وکړي نو دا ښځه د خبره مني. د ښه ښځې نښه یوه دا د حدیث مبارک کې راځي چې دا به د خاوند تابعداره وي. چې خاوند ورته خبره کوي دا به ورله جواب واپس نه ورکوي بلکې د هغه د حکم اطاعت به کوي، د هغه د حکم تابعداري به کوي. دا د بهترینې ښځې صفت دی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د هغې نه خاوند رضا و او دا ښځه مړه شوله په داسې حالت کې چې خاوند ترې نه رضا و نو حدیث مبارک کې راځي دخل الجنه، دا ښځه ډایرکټ جنت ته داخله شوه. ډایرکټ جنت ته داخله شوه چې دا مړه شوله په داسې حالت کې چې خپل خاوند په دنیا کې رضا پرېښود. نو یو صفت د ښځې دا دی چې خاوند دې ته څه خبره وکړي نو اطاعته دا به د خاوند تابعداري کوي، د خاوند خبره به مني. خو دا خبره یاد وساتئ د خاوند کومه خبره به مني؟ د خاوند هغه خبره به مني چې کومه خبره د شریعت خلاف نه وي. کو چرته خاوند د شریعت خلاف خبرې حکم کوي ښځې ته نو ښځه به دا خبره بیا نه مني. ځکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، د مخلوق تابعداري بیا د خالق په نافرمانۍ کې نشته. کو چرته خاوند یو داسې خبرې حکم کوي چې په شریعت کې د هغې اجازت نشته نو ښځه به بیا دا خبره نه مني. خو کو داسې خبره ورته خاوند کوي چې د شریعت موافقه خبره ده او دا ښځه یې تابعداري کوي نو دا د بهترینې ښځې صفت دی چې خاوند د ښځې د خاوند د خبرې څه کوي؟ یو خبره تابعداري کوي. ان امرها اطاعته یو صفت د ښځې دا دی چې دا به د خاوند تابعداره. دویم صفت په حدیث مبارک کې د بهترین او د ښه ښځې کوم بیان شوی دی؟ هغه دا بیان شوی دی ان نظر الیها سرته، دا خاوند چې د ښځې ته وګوري نو دی خوشحاله شي. بهترین ښځه او ښه ښځه دا ده چې کله خاوند کور ته راشي او په دې خپله ښځه باندې نظر پرېوځي نو که ده بار مزدوري کړي ډېر ستړی شوی یي خو چې کور ته راغی خپله ښځه ولیده نو بس ټول غمونه ترې هېر شو، خوشحاله شو. دا ښځه به په کور کې ځان داسې ساتي چې کله په دې باندې د خاوند نظر لګي چې خاوند خوشحالېږي نو حدیث مبارک کې راځي ان نظر الیها سرته. دویم صفت د ښې ښځې دا دی چې خاوند په دې باندې سترګې ولګي نو خاوند خوشحاله شي. مقصد دا دی چې ښځه دې په کور کې ځان بالکل ډولي ساتي، ښایسته ساتي چې خاوند دې ته ګوري خوشحالېږي چې مړه ماله خو الله خوره راکړې ده، نو ماله خو ډېره بهترینه ښځه راکړې ده. دا به کله وي چې کله په کور کې ښځه ځان سنبال ساتي د شریعت موافق ډول کوي. ښایسته کپړې دا په کور کې اغوندي، خپل د شریعت مطابق دننه چې کوم ډول او سینګار دی هغه دا کوي. نو کله چې خاوند کور ته راځي او خپله ښځه صفا سوتره او ښکلې ښایسته یي نو خوشحالېږي به که نه. لیکن زمونږ خبره لکه الټه ده، ښځه به په کور کې داسې اوسي لکه د غوجلې موږې، داسې به خیرنه خیچنه اسخا پسخای په کور کې لکه یو مزدور چې په کور کې پاتې کېږي داسې به وي. نو خاوند چې کور ته راشي نو هغې ته وګوري نو مړه وایي دا څه مصیبت دی، دا ښځه ده، ځکه چې هغه اسخا پسخای په کور کې. او چې کله د کور نه بار ته وځي نو ښایسته کپړې به واغوندي، سرخي به ووایي، کریم پوډر به ومږي، میکاپونه به وکړي، ښایسته پیزار به پخپو کړي، نو چې بار ته ځي نو دا به ځان ښایسته کړي. کور کې به خیرنه خیچنه او بار ځان ښایسته کوي. نو مطلب دا دی چې پردو خلکو ته ځان ښایسته کوي او خپل خاوند ته څخه ګرځي. نو بیا ویره څه وظیفه راله راکړه چې زما سره مې خاوند مینه شروع کړي. دا په وظیفه ونه کېږي اوس. ته بار خلکو ته ځان ښایسته کوي، په کور کې خیرنه خیچنه ګرځي، د خاوند به د کوم طرفه ستا سره محبت پیدا شي. حالانکې حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د کور نه بار ته داسې ووتله چې ځان یې ښایسته کړی و او خوشبو یې لګولې وه او د پردو نارینهو په مخ کې تېره شوله
او پردي نارینه دې ته مایل شو دې ته توجه پیدا شوله نو حدیث مبارک کې راځي دا زناکار ده پلار باندې زی داسې ډول او سنگاري کړي داسې ځان خسته کړي دي چې د پردو نارینه او سترګې د دې په طرف باندې زی نو حدیث مبارک کې راځي دا خزه زناکار ده بارته وتل خو به داسې نه بارته چوزي ساده باده بوزي خپل خاوند ته به کور کې دا خایس کې دا یاد ساتي هر قسمه ډول او سنگار په کور کې خاوند ته جایز دی یو څو خبرې د شریعت کې داغه نه من راغلي هغه درته بیانوم په کور کې خزه خپل خاوند ته نوې کپڑے غوندي سرخي مرخي مګي نو مګي دي کریم پاوډر دی مګي دي په کار د چوکي خو میک اپ دی کوي په کور کې او خاوند ته دی ګرځي چې د مانزه ټیم راغی او داسې لپسټیک داسې سرخي مګلې او چې کله دې شونډو ته اوبه نه رسېدي هغه دې بیا لر کوي ځکه چې داسې سرخي پخه چې شونډو ته اوبه نه رسي بیا پکې اودس نه کېږي یو څو څیزونه دي هغې کې حدیث کې منع راغلی ده یو دا چې وریځې به نه نری کوي ښځې حدیث کې د دې نه منع راغلی ده وریځې به نه نری کوي یو خو ډېرې غټې وریځې دي ډېرې بې ډوله دي نو که لږې په طریقه کې هم نارمل کمې وریځې چې په دې طریقه جوړې کړي صحیح ده خو نه دا بعضې زنانې داسې نری کړي که ته به وایي چې په پنسل یې کرښه راښکلې ده د دې په حدیث کې اجازت نشته منع ترې راغلې ده دارنګې ښځې د ډول دپاره خپل ویښته کنچي کړي دې حدیث کې منع راغلې دا به نه کوي دارنګې پاخه خالونه چې کم وي د دې نه منع راغلې ده دارنګې یا غاښونو کې لارې جوړوي دې دپاره چې ښایسته ښکاره شي دې کې حدیث مبارک کې د دې نه منع راغلې ده نور کو کچه حال وي کچه حالو چې بیا په اوبو سره لاس پر وکاږي وران شي ودې وي خپل خاوند ته خو دا هم هغې کورونو کې چې کم کورونه د ښځې او د خاوند جدا کوري ټیک شو زه به دا وایم که د ښځې او د خاوند جدا کوري غیر سړی پکې دي نو څه قسمه پیشن چې دا ښځه په کور کې کوي ودي خپل خاوند ته خو بار وتو ته نه نو چې کله ښځه ځان سنبالي خپل خاوند ته په کور کې نو د دې خاوند به بل چا ته توجه پیدا شي نه بل چا ته توجه نه پیدا کېږي نو خاوند بل چا ته توجه ولې پیدا کېږي ښځه چې د کوره بار ته وځي ځان یې سنبال کړی ځان نه یې خافیره رخ کړي اگر چې هغه چنګڼۍ دې ولي نه بار ځان سنبال کړی او کور یې ښایسته ښځه وي خو هغه څښا پسخی نه هغوی مړه بار څومره ښکلې ښځې داسې شی دی نو حدیث مبارک کی راځي ان نظر الیها سرته چې کله خاوند دی ښځې ته وګوري دا خاوند څه شي خوشاله شي نو خوشحالي کې به کله چې کله دې کور ته راشي د مزدورۍ نه ښځه ورته په ډکه خوله او په خندا باندې خیرالي ووایي دا نه چې تندی تریو کړی هغه چې کور ته راشي یا الله خیر بیا څه چل شوی دی بیا څه مصیبت راغلی دی نه هر قسمه تکلیف ته په دې ښځه باندې خو خاوند ته د بخندا سره مخې ته ورځي نو خاوند چې کله داسې دا ښځه اني دی خوشحالېږي دریم صفت د ښې ښځې کوم یو د حدیث مبارک کې دریم صفت دا دی وی وان اقسم علیها ابرته چې کله دا خاوند قسم وخوري په یو خبره باندې کنه نو دا ښځه د خپل خاوند په دغه کار کې بری کوي حانس کوي نه په قسم کې حانس کوي نه بلکې دی په دې قسم کې بری کوي مثال په تور خاوند په غوسه کې وي چې یاره قسم دی نن به ته د کوره بار ته نه وځي یاره ته به پلان کو که نه ځې نن قسم یې وخوړو نو ښه ښځه دا ده چې دا و چې یاره زما د خاوند قسم خوړلی دی چې هسې نه دی په دې خپل قسم کې حانس شي نن به زه نه ځمه او دا نه چې دا ورته وي تا قسم وخوړه ته ګوره چې زه ځم که نه ځم نو خاوند د کوره بار ته وځي او دا تلي هغوی پلان کو که نه ننوتي نو د خاوند په قسم کې څه شي حانس شي که نه خاوند په قسم کې حانس شي نه د ښه ښځې صفت څلورم دا دی چې دریم صفتو چې کله دی په یو خبره باندې قسم وخوري نو دا ښځه په قسم کې بری کوي حانس کوي نه د دې وجې نه زیاتې مسلې مونږ ته دا راځي اکثر خاوند په غوسه کې راشي ویاره که ته د پلانکو کره لاړې ته به طلاق وایي ته به صحیح اول خو د خاوند له پکار په سوچ کول پکار دی چې داسې الفاظ ولې وایي ولې وکړی دا کار دا خو د سخته غلطي وکړه نو یو بل د خاوند غلطي وکړي نو د هغې د پاسه غلطي بیا ښځه کوي چې هغه داسې وویل نو ته اوس ولې ځې چې که هغه وي ته لاړې نو ته به طلاق کوي نو یو غلطي خاوند وکړي نو دویمه غلطي پسې ښځه وکړي وایي زه به ځمه نو خاوند چې د کور وځي ښځه لاړه شي نو بیا مونږ ته چې دواړه په سوچ کې راشي یاره وایي داسې چل شوی اوسې چل شوی دی څه چل شوی خو تاسو طلاق هغې کړی مونږ پکې څه چل وکړو
نو نه د ښځې دریم ښه صفت دا دی چې وان اقسم علیها ابرته کو دا خاوند قسم وکړي نو دا ښځه په قسم کې څه کوي بری کوي خانس کوي خپل خاوند نه څلورم صفت وان غاب عنها نصحته في نفسها ومالها حدیث مبارک کې راځي چې څلورم صفت د ښې ښځې دا دی چې کله د دې نه خاوند غایب شي نو دا د خاوند د مال هم خیر خواهي لټوي او د خپل ځان هم خیر خواهي کوي څه معنا د خاوند سره خیانت نه کوي نه د هغه په مال کې او نه د هغه په خپل نفس کې یعنی د ښځې په خپل نفس کې خیانت نه کوي د ښځه دا د ښځې ښه صفت دی خاوند موجود وي هم د مال خاوند د مال حفاظت کوي خو خاوند نه وي هم د خاوند د مال حفاظت کوي کو موجود وي او کو نه وي کو خاوند وي هم د ښځه د ځان حفاظت کوي کو خاوند نه وي مسافرۍ له تللی بیا هم د ښځه د خپل ځان حفاظت کوي بلکې بیا به د ځان ډېر حفاظت کوي خاوند موجود دی دغه په موجودګۍ کې هم د خپل ځان حفاظت کوي خو کو خاوند نشته نه بیا د خپل ځان ښه حفاظت پکار دی اسې نه چې دغه په عزت کې چېرته خیانت رانشي نو دا د ښځې ښه صفت دی او پنځم صفت د ښځې ښه دا دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ښه ښځه دا ده چې د خپل خاوند تعاون وکړي د دین په کارونو کې ټیک شو دا د ښځې ښه صفت دی پنځم صفت دا دی خاوند مانځله سهار پاسئ دی نه پاسي په زورې پاسئ شا به مانځله لاړ شه مونځ نه کوي ښځه په دې مجبوره کوي ځان ترې نه خفه کوي چې ته مونځ ولې نه کوې ټیک شو دارنګې د دین په کارونو کې د خاوند حفاظت وکړي د ده تعاون وکړي ته زه کور نه د دین په کار کې وځه ستا د کور ذمواره زه یم ته هېڅ غم مه کوه ته هېڅ غم مه کوه چې خپل خاوند په روژه باندې په مونځ باندې په نیکو کارونو باندې دا ښځه مجبوره کړي نو دا بهترینه ښځه ده کله چې دا پنځه خبرې په کومه ښځه کې موجود وي کومې یو دا چې د خاوند تابعداري کوي دویم دا چې خاوند دې ته ګوري خوشحالېږي دریم دا چې خاوند قسم وکړي نو دا خاوند په قسم کې بری کوي څلورم دا چې خاوند کو وي او کو نه وي دا د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي او پنځم دا چې د خاوند په دین په کارونو کې تعاون کوي چې کله ښځه داسې موجود وه نو بیا یاد وساته د ښځې غم د خاوند غم د ښځې خوشحالي د خاوند خوشحالي غم به یو وي برداشت کوونکي به بیا څو وي دوه وي خوشحالي به یو وي خندېدونکي به بیا څو وي دوه وي ټیک شو که نه بیا د ښځې غم د خاوند غم د ښځې خوشحالي د خاوند خوشحالي او د هغې مصیبت د خاوند مصیبت بیا به داسې کور جوړ وي